ګرانو ملګرو په 18 اپریل باندې چې د پیشتخرې تاڼې په حدود اجاباد کې کم خواخې او انګور په کور کې دنه قتل شوي د هغې دعوه چې په چا شوې وه هغه غلطه ثابته شوې ده. دې حوالې سره د پیشتخرې تاڼې ایس ایچ او احمد الله خان سره زموږ خبرې وشوې. هغه وی چې په 18 اپریل باندې په تاج آباد کې یو ښځه نورزیا چې دا د احتشام ښځه ده دا او د احتشام مور د شمیم زوج شرافت وی دا په کور کې قتل شوی وی. وی د دې قتل دعوه چې کوم ده د نورزیا په لیور او د شمیم په زوی شهزاد باندې شوی وه. پولیس وی دی اف ای آر درج کو خو دی بیا تفتیش کو نو په تفتیش دوران کې دی ته چا ویلې ورته معلومه شوه چیرې دا دواړه قتلونه شهزاد نه دی کړي دا بل چا کړي دي. د ایس ایچ او صاحب وینا دا ده چې دی بیا مختلف خلکه نه تفتیش شروع کو او په دې تفتیش کې دی د دې مقتولې نورزیا خاوند د احتشام وی هغه هم راوستو. وی د هغه هم چې بیانونه اخیستل نو هغه په خپلو بیانونو کې غلطېدو راغلېدو. اخره کې وی د دې نورزیا خاوند احتشام پولیس ته خپل اعتراف جرم وکړو او ورته وویل چې دا دواړه قتلونه شهزاد نه دي کړي ما کړي دي. احتشام پولیس ته وینا دا کړې ده چې یاره د خپله ښځه نورزیا او شمیم دواړه قتل کړي دي. پولیس وینا دا ده چې یاره وجه دا ده چې د احتشام چې کوم دی دا وی د آیسو نشه کوي او د پیسې په کار وي د دې یری نه د ښځې نورزیا چې کوم دا خپل سونا او خپل پیسې خپل مور پلار سره ایښې وي او په دې باندې د احتشام ته غوسه ورغلې وه. نو په نور هم د دې په کور کې څه خبرې اترې جنګ جګړې شوې وې نو په دې وجه باندې احتشام خپله ښځه نورزیا او خپله شمیم مور شمیم قتل کړی ده. پولیس وایي چې د ملزم احتشام دې ته خپل اعتراف جرم کړی دی او عدالت ته به سبا پیش کوي. د پولیس مزید وینا دا ده چې د دې دواړو قتلونو دعوه اف ای آر کې پهله په شهزاد شوې وه او اوس ملزم احتشام شو. نو ای وایي چې قانوني تقاضي به پوره کوو او شهزاد به د دې اف ای آر نه د ملزم د خانې نه وځي او احتشام به په دې کې شاملېږي او نن مطلب سبا په 1 مئی باندې به ملزم په عدالت کې پیش کیږي.